اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډیرو درنو عزتمندو مشرانو، تاسو ټولو ته معلومه ده چې زمونږ په ملک کې معاشي او سیاسي بحران چې دی ورځ ورځ په هغې کې اضافه کیږي او کم سیاستدانان، کم بیروکریټس، کم عدلیې ججان چې کم دي، هغه صرف او صرف د دې سرمایدارو، د دې جاګیردارو، د دې بیروکریټسو په خواهشاتو مطابق په دې ملک کې یو بحران جوړ کړی دی او د متوسط طبقې خلک چې کم دی، غریب خلک چې کم دی، 2% خلک دی، هغه د 15 کالو نه مسلسل د هر قسمه مشکلاتو سره مخامخ دي او د دې 15 کالو نه مسلسل د هغو په دې ملک کې استحصال کیږي. تاسو ټولو ته معلومه ده چې موږ مسلسل د دې غریب طبقې د عوامو په ووټونو باندې کم ځګونه چې د دې مقصد دپاره جوړ شوي دي، د هغې دپاره انتخابات وشي او دغه ځګونو ته لاړ شي. نو چې دغه ځګونو ته لاړ شي او ځان کامیاب کړي، بیا د دې غریب قوم چې کم مشکلات او کم مسایل دي هغې طرف ته څوک توجه نه ورکوي. نن که زمونږ تاسو پارلیمنټ وګورئ نو د پارلیمنټ نه یو قسمه د ربړ سټیمپ ته جوړ شوی دی، براینام یو اداره ده. زمونږ دا خواهش دی او زمونږ دا کوشش دی چې مونږ په دې ملک کې د پارلیمنټ بالادستي غواړو، په دې ملک کې د آئین او د قانون حکمراني مونږ غواړو، په دې ملک کې مونږ د غریب او د امیر دپاره یو شان انصاف غواړو. تاسو ټولو ته معلومه ده چې دلته په دې ملک کې عدالتي نظام له چې ته راشي نو د بعضې خلکو د خواهشاتو مطابق د شپې د 12 بجو پورې او د 1 بجې پورې، د 2 بجو پورې عدالتونه کولاوي او دلته چې د لاندې د غریب سړي خبره راشي نو هغه په کلونو په میاشتو څوک عدالتونو ته نه پیش کوي، نه عدالتونو ته راولي. نو نن که موږ وګورو زموږ عدلیه ازاده نه ده، زموږ الکترانیک پرنټ میډیا ازاده نه ده، په دې باندې د دې خلکو یو قسمه بالادستي پې قایم ده. نو موږ له پکار دا دي د کم از کم په دې ملک کې 2% غریب طبقه اوسېږي. دې غریب طبقې له پکار دا دي چې کم از کم د دې مسلو د حل دپاره که موږ ځان متحد نه کړو او موږ ځان د دې دپاره یو نه کړو نو زموږ دا مشکلات او دا تکلیفات چې دي دا به دغسې مسلسل اضافه به پکې کېږي. نن که تاسو وګورئ د روپۍ قیمت د پاکستان د روپۍ قیمت چې دی ورځ ته ورځه رارتاویږي او ډالر چې کم دی مخ په وړاندې روان دی. دا د چا د لاسه وړاندې؟ دا زموږ د دې سیاستدانانو د غلطو پالیسو په نتیجه کې چې دو سیاست په پاکستان کې او د پاکستان د قومي خزانې چې څومره وسایل دي هغه دو بهر ملک ته وړي دي، په دواړه لاسونو باندې لوټ کړي دي، په بهر ملکونو کې په بینکونو کې ښودي دي، سیاست په پاکستان کې کوي او وسایل چې دي هلته ږدي. نو زموږ دا مطالبه ده، زموږ دا وینا ده چې کم از کم په دې ملک باندې رحم کول پکار دي او دا ملک چې دی دا موږ د دې مقصد دپاره جوړ کړو چې په دې کې کم از کم 4 قومونه پکې اوسېږي، سندی، پنجابی، بلوچی، پښتون دا په دې کې اوسېږي. نو کم از کم پکار دا چې دا زموږ یو فیډریشن او په دې ملک کې د دې قومونو په خپلو وسایلو باندې کم از کم اختیاري او د احتساب دپاره داسې یو مضبوطه اداره په حاله جوړول پکار دي چې هغه به باقاعده طور باندې هر چا ته به قابل قبولي، په هغې باندې به د چا زور دباو به پې نه نه به پې د اسټبلیشمنټ په پې دباوي، نه به پې د بلې ادارې به پې دباوي، یا به پې د کم حکمرانان چې برسر اقتدار راشي د هغو به پې څه دباو به پې. موږ غواړو چې د قیام پاکستان د اولنۍ ورځې نه راواله او د نن تاریخ پورې څونه حکمرانان تیر شوي دي، که هغه د هر ادارې سره تعلق ساتي، که هغه سیاستدان دی، که هغه جج دی، که هغه بیروکریټس دی، کم از کم د هغو سره احتساب کول پکار دي او په دې ملک کې غیر جانبدارانه او په بهترین ماحول کې انتخابات کول پکار دي. MPA، MNA، سنیټر د هغو نه د تعمیر د ترقۍ کار اخیستل غواړي چې د ده سره به دا کار نه وي، د ده سره به د ټرانسفر کار نه وي، د ده سره به د تعمیر د ترقۍ کار به ورسره نه وي، د ده سره به د قانون سازۍ دپاره به کار وي او دا لاندې ادارې چې کومې دي نچلې سطح مقامي حکومتونه د هغو سره به دا اختیارات چې دا ملک بیا چلیږي او که نه چلیږي او کم خلک چې راځي او کومه خپله اساسه ښیي په فارم کې چې کله چې فارم د الیکشن دپاره ډکېږي په هغې کې چې کومه اساسه دی ښیي پکار دا ده چې هغه بیا سبا له الیکشن کمیشن رالي او الیکشن کمیشن چې دی دا یو خودمختیاره اداره وي. زمونږ ټول کوشش چې د دې دپاره دی اوس روجه را روانه ده، کم از کم پکار دا ده چې صوبایي نګران حکومت چې دی کم از کم په نرخونو باندې کم از کم کنټرول وساتي او د روژې مبارکې په میاشت کې څنګه چې په انګریزانو په ملکونو کې یا په نورو ملکونو کې په خوراکي شیزونو کې
قیمتونو کې 50% یا 40% ریلیف ورکوي. دغسې پکار دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې بیا خصوصا زموږ په سوات کې چې ډېر د غربت او د پسماندګۍ وخت موږ تېرو، دلته کې دهشتګردي راغلي او سیلابونه راغلي او قدرتي آفتونه راغلي، کاروبارونه چې کم دي زموږ د نیش برابر دي، زموږ دکانداران صاحبان چې کم دي هغه باقاعده طور باندې سفر شول، هغه د خپلو دوکانونو کرایه نشي پیدا کولی، د بجلۍ بل نشي ورکولی، د ګیس بل نشي ورکولی. کم از کم د روژې په مبارک میاشت په خاطر باندې دې غریب قوم لا کم از کم ریلیف ورکول پکار دي. نو زه ستاسو د دې چینل په ذریعې باندې هغه واکدارانو ته خواست کوم چې کم د دې قوم مشکلات او تکلیفات حل کوي، چې کم از کم په دې روژه کې په دې قوم رحم وکړي. مهرباني.